خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د غیر عقیدي او غیرتمندو په ذمه مسلمانانو ورونو زموږ استاسو د نن جلسو پروګرام چې د دستاری فضیلت پروګرام دی ناتخوانانو حضراتو تاسو ته ناتخوانی موکلله حضرت مولانا محمد علي صاحب حفظه الله وی تاسو ته تفصیلی پرجوش هغه خبرې موکللې زما محترم عمر انتهایی خوږ ده د یوې میاشتې ویلې مې نه ماته تکلیف دی مولانا محمد علي صاحب خوا ته نو اوس راغلم هغوی راته دوحیي هم راکړله نو زه انشاءالله العزیز حاضري مې کړې ده او د حاضرۍ په بنیاد باندې په قلاره قلاره څو خبرې انشاءالله العزیز چې څومره زما وس کېدو هغه کوم بیا به انشاءالله العزیز مخکې جلسه هغه ته سرته رسېږي محترمو دې وخت کې که تاسو وګورئ نن عالم کفر پوره په یو سټیج باندې دی هغه په یو پیج باندې دی هغوی وسایل استعمالوي د طاقت استعمال کوي میډیا استعمالوي محترمو د هغوی کوشش صرف او صرف یو دی هغوی د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول غواړي د قرآن اهمیت ورنه ختمول غواړي د دین اهمیت ورنه ختمول غواړي مدرسو او علماء سره د هغوی تعلق کټ کول غواړي محترمو مقابله کې که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي زموږ حکمرانان یې نه کوي د هغوی مقابله دا علما کوي دا دیني مدرسې یې کوي دا مساجد یې کوي دغه درویشان علما یې کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی ظاهري طاقت قوت ورسره نشته دی میډیا ورسره نشته دی لیکن الحمدلله نن په معاشره کې د مسلمانانو په ذهن کې د اسلام اهمیت د قرآن اهمیت د مدرسې او د جماعت او د علماو اهمیت موجود دی دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دی علماو ګټلی دی او کفر پیللی دی الحمدلله او شکست به د قیامت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله محترمو د تهذیبونو جنگ چې کلم شوی دی لیکن دینی مدرسو مهم کردار ادا کړی دی دینی مدرسې دا د اسلام د تحفظ ذریعه ده دا د اسلام د بقا ذریعه ده دا د اسلام د نشر و اشاعت مرکزونه دي دینی مدرسې چې آبادې وي د دې سره د دین ټولې شعبې آبادې وي دینی مدرسو باندې چې خزان وي د دې سره د دین ټولې شعبې کمزوري وي دینی مدرسې د اسلام ته تحفظ ورکوي دینی مدرسې د اسلام ټولو شعبو ته بقا ورکوي اکه شعبه د جهاد ده اکه تبلیغ ده اکه د سیاست ده اکه د تصوف ده دا ټولې د دینی مدرسو سره ژوندی وي د دې وجې نه محترمو نن به ردیږي نه د دستاري فضیلت د دې پروګرام نه هر ملګری د عزم د ځان سره وړو دا لوز به کوو چې رب ذوالجلاله حالات که هر صحیح مشکلات که هر څومره وي پریشانیانې که هر څومره وي هر قسم حالات وي خو موږ به دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله د 13 صدۍ کې تاسو وګورئ 1857 جنګي ازادي دا ډېر لوی خونین انقلاب دی زموږ په تاریخ کې 4.5 لکه مسلمانان دي کې شهیدان شوي دي د دې انقلاب نه پس دینی مدرسو رونقونه ختم شو مساجد د هغې سره وران شو د مسجد منارې په ځمکه پرتې وې د الله اکبر نارې د دې سره خاموشې شولې هم په دغه حالاتو کې منبر شهید و محراب شهید و طالب سر کتابونه په لاس کې ورسره وو استادانو لاسونه شهیدان کړي انګریزانو په ورونو سوځولي وو طالب هم حیرانو د کتاب به مې څه کېږي مدرسه هم حیرانه وه زما د رونق به څه کېږي مسجد هم حیرانو د الله اکبر د نارو به څه کېږي او 4.5 لکه شهداو انتقام فرض و په موږ او دې انګریزانو د پوره دنیا عیسایان مبلغین یهود مبلغین هندو مبلغین راوغتل الکفر ملت واحده ول راشه هندوستان کې کار وکړي مسلمانانو د ذهن د اسلام اهمیت وباسي دلته دیو ته شکوک شبهات ور واچوي
دا کارګزاري چې زه کله شروع کوم قسم دی 2-3 ګنټو کې نه ختمېږي. دیو په دې وخت کې څه کړي هندوستان کې مناظرو میدانونه ولګول، کتابونه ولیکل، میلې ولګېدې، مسلمانانو ذهن کې شبهات وراچول. محترمو دې حالاتو کې رچا ذهن نه منل چې په بری صغیر کې به اسلام څنګه محفوظ پاتې شي. دې وخت کې رچا ذهن کې دا خاکر نه راتلله چې دلته به مسلمان څنګه پاتې شي. دا جنگ په بری صغیر کې دینی مدرسې کړی دی. زمونږ کابیرو د حالات کاکا هغوی کتل یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو انتقام پرز دی، هغه هم د انتقام آواز کوي. یو طرف ته مسجد مدرسې تقدس بامال شوی دی، یو طرف ته د ارتداد مهم روان دی، پوره کلی مرتد شو. د زمونږ کابیرو مشایخو د حالاتو ته کاکا د هغوی د ټولو سوچونو خلاصو فکرونو مشورو د هغې خلاصه دا وه، هغوی وی که مونږ دلته واپس اسلام ته تحفظ ورکول غواړو، په بری صغیر کې اسلام بچ کول غواړو، محفوظولی غواړو، بیا به دا دینی مدرسه واپس آبادو، بیا به دا ګلشنونه واپس آبادو، بیا به دینی مدرسه واپس په خپل بنیاد باندې ودرو. هغوی د حالاتو پروا ونه کړله، مشکلاتو ته ونه کته، بنیاد یې کېښودو. یو انار ونه وه، د هغې د لاندې شروع وکړله یو استاذ و یو شاګرد و. استاذ ملا محمود و، شاگرد محمود و محمود حسن شیخ الهند بنوم چې نن دنیا پیژني. بسم الله یې وکړله. د چا ذهن دا فلسفه نه منل. خلکو وی څو مولیان دي، ځای ورڅه نشته، طاقت قوت نشته دی. دوی وایي موږ د کفر مقابله کول غواړو، د عالم کفر مقابله کوو. د هغوی ذهن دا فلسفه نه قبلول، لیکن قلندر هر چې ګوید دی د ګوید الله ورخو. او محترمو د مدرسې بنیاد چې کله کېدي هغه هم ډېر عجیبه و. زه یې مقرر کو د جومات ته که نه، هغوی په دې ځای باندې به مدرسه جوړېږي. ابتدایي تعمیر هغه لوی اختلاف و چې دغلته یو جومات اوس مدرسه جوړه شي نه شي، پوره تفصیلات د علماو لیکلي. بنیاد یې کېښود، په دې ځای به مدرسه جوړېږي. بیګا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده ته خوب کې راځي، ورته قسمه دا ځای ډېر وړوکی دی، دا ځای ډېر محدود دی، دا کلاو که پراخه که وسط پکې راوله. هته نه و پته چې دغه مرکز جوړېږي، چوڼۍ جوړېږي چې مستقبل کې به د بری صغیر د مسلمانانو دینی ضرورت د دې ځای نه پوره کېږي. هغه ته نه و پته مستقبل کې به امت ته د جهاد قافلې، د تبلیغ قافلې، د دعوت و تبلیغ قافلې، د تصوف قافلې، د درس و تدریس او د سیاست قافلې امت ته به د دې ځای نه ځي. دلته به بری صغیر مسلمانان به د دې ځای نه سیراب کېږي. هغه ته دا نه و پته لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، علم غیب خاصې خداوندي د بل چا ته نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا ځای کلاو که پراخه که امسا مبارکه ورسره ده. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امسا مبارکه راکاږي دغسې. ورته وایي قسمه په دې ځایونو باندې بنیادونه کېږدوه. دی چې سهار ته پاڅېدو هم په دې ځای باندې هغه کرښې او لکیرې موجود وي. محترم دا یاد وساتئ محترمو، زموږ عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې شیطان په خوب کې هم نشي راتللی. امام بخاری ور باندې 5 حدیث نقل کړی دي. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فقد رأى الحق الرؤيا صالحة من الله. چا چې زه په خوب کې ولیدم په رښتیا زه یې وکتم، زما په شکل کې شیطان نشي راتللی. یاد وساتئ زموږ د علماء دیوبند نظریه ده، عقیده هم ده چې خوب شرعي حجت نه دی، خوب شرعي دلیل نه دی. زموږ البته دا وایي خوب د رښتوني خوبونه د نبوت 40مه حصه ده. رښتوني خوبونه دا زیری دي، بشارات دي، مبشرات دي. زموږ بعضې وروڼه دي چې خوب واوري د خره غونته کې ټوپونه شروع کړي، خپله وایي چې نمبر راشي بیا وایي وزیر اعظم صاحب نالۍ ته لوېدو لاس نه مونې وبچم. اوس وایي تازه خوب هم کتلی دی، وایي شیخ صاحب ته رسول الله سلم وایي چې دا پاکستان دې ماله راکړه او دا جماعت اشاعت التوحید دې ماله راکړه. نو شیخ صاحب ته چې نه در کوم. ما چې واورېده ما وی عجیبه خلک دي، د دې ژوند هم د الله د رسول په نافرمانۍ کې تېرېږي، خوبونه هم دغسې دي. ژوند د سړي دغسې، خوبونه هم بیا دغسې. الله دې ته موږ وساتي، امین. نو خوب شرعي حجت نه.
زه دغه ته لاړم پټ آباد ته. هلته زما موضوع وه خدمات علماء دیوبند. ما دا واقعي وویله. بیا ما ته یو مولوي صاحب وایي مدرس و. ما ته دلته نور حضرات دي ځان ته چې عشقان وایي هغوی وایي زموږ میلادونو ته رسول الله وسلم تشریف راوړي حاضر ناظر یې ګڼي. مونږ حاضر ناظر نه ګڼو، مونږ حاضر ناظر الله دی. بس دا صفت غیر الله ته ورکول شرک دی. ما ته مولوي صاحب وایي دیو وایي مونږ ته مونږ چې کله ووایو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ میلادونو ته راځي تاسو وایي دا شرک عقیده ده. خو تاسو چې راوستو دارالعلوم دیوبند بنیاد هم پکې ایښود او شرک درنه هېر شو. ما ورته ملګري مونږ خو نه دی راوستی. نو ما ته وایي تا اوس واقع ونه ویله. ما ورته ملګري واقع خو ما د خوب وویله. مونږ خو نه دي ویلي چې ایښه کې راغلی دي چې نقشه ایښې ده. مونږ وایي د واقع د خوب ده. ما ته وایي ښه د خوب واقع ده. ما ورته ویله ما ته وایي ښه که د واقع د خوب وي نو تا خو ویل چې سهار تلته کرښې و لکرې موجود وي دا چېرته نه راځي. ما ورته وی دا من جانب الله وي د الله د طرف نه وي. واقع د خوب وه کرښې لکرې من جانب الله وي. د دې وجې نه خو زموږ دعوه ده د دارالعلوم دیوبند مدرسه الهامي مدرسه وه. قاری طیب صاحب کتاب لیکلی دی علماو به کتلی الهامي مدرسه اور اس کا الهامي مکتبه فکر. دې ځای کې چې کله مدرسه نه وه جوړه شوې د سید احمد شهید د جهاد قافله تېرېدل دلته قیام کړی و. مدرسه نه وه هغه زمانه. وړو بولو ته کېناستو دلته وړه بول یې ونه کړله پاسېدو. مجاهد ورنه تپوس کې حضرت جي وړو بولو ته کېناستی و هم نه کړی وجه څه ده؟ هغه ورته وایي واړه بول راغلی و کېناستم چې واړه بول وکړم خو ما ته د دې ځای نه د علم بوی راغی. د دې وجې نه ضمیر اجازت رانه کړو چې دلته مې تیازې وکړم. زه درته کې به روایات شروع کړم. ما په دې موضوع کله طالبۍ وخت کې ډېر تفصیلي مطالعه کړې وه. یو ډایري هم راسره ده د دارالعلوم مدرسه د الهامي مدرسه. ما په دې روایات واقعات ماخذ پوره په حوالې سره راسره دي. قسم دی زه مې په ګنټو خبره په دې باندې کولی شم چې دارالعلوم الهامي مدرسه وه. برحال دلته کرښې لکرې په غزي باندې موجود وي. اوس مدرسه به څه جوړېږي؟ د 1857 خونین انقلاب تیر شوی و. دا علما تاسو ته معلوم دي سره صحیح مړ ځان دین ته وقف کړی. قرآن د دې په باره کې وایي یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. نه خبره سړی د دې د حال نه چې خبر نه او دا مولا خو کروڑپتی دی ربپتی دی حالانکې غریب به بېګا روټۍ هم نه یې خوړلې تا ته نه وایي. لا یسألون الناس الحافا. دیو په زبان حال قال سره تا د ضرورت نه ښکاره کوي. په واسه خوله نه غواړي د چا نه. اوس خو تاسو ته پته ده حکومت ورته اعزازیه مقرروي 10,000 روپۍ. مونږ دلته پېښور ته جوابونه رالیږي تاسو خو نه یم خبر. اوس هغه فارم هم نه رالیږي. اوس وایي د امام صاحب نه هغه شنختي کارت دغه راوړه او پلانکې فارم ترې راوړه هلته اوس دغسې کوي. اوس په دې به څه کوي؟ مونږ به غلامان جوړوي. هغه فارم یې اول راولېږو اوس په فیسبوک باندې راغی چې امام به حکومت خلاف څه قسمه تحریک کې نه شریکېږي دی سره دا به نه کوي دا به. تاسو وګورئ د کومو ملکونو امامانو ته چې سرکاري تنخواګانې میلاویږي مراعات میلاویږي هغه امام په منبر باندې د قرآن آیات هم نشي ویلی تر څو چې حکومت اجازت نه وي ورکړی. دغسې ده که نه؟ دوی یې موږ نه اخلي. دوی وایي موږ به دلته د ختم نبوت عقیده څېړو بیا به دلته مولانا محمد علي صاحب خبره نه کوي پابند به وي. دلته به د سود د علت خبره کوي موږ به دلته خبره نه کوو. دا غلط دا نادانان نه پوهېږي. دا د علماء دیوبند بچي دي د بری صغیر علما. تاسو د پیسو خبره کوئ. مونږ سره خو مدرسه هم نه وه مونږ سره خو بلډینګ هم نه اوس خو مونږ سره جوماتونه مدرسې شته دی الحمدلله. هغه وخت کې مونږ د انار د ونې د لاندې د یوې ونې د لاندې نه شروع کړې وه. مونږ ته چا پیسې نه راکولې هغه وخت کې. او اوس هم مونږ ته څه ګرانه ده تاسو هم 4,000 5,000 راکوئ دوی 10,000 راکوي. خو 10,000 به اخلو ستاسو ایمان تباه کوي چوپ به شو ورباندې. اسانه ده قسم دی علماو ته هېڅ څه مشکله نه ده خو ایمان د تاسو تباه قسم دی زمونږ ضمیر نه مني دا. مونږ دغه شیخ الهند رحم الله بچي وو مونږ ته سبق راکړی. مونږ دغه مولانا قاسم نانوتي رحم الله پیروکار یو. دا خو 10,000 دي د طاغوت بچو ته مو وایو. قسم دی که تاسو مونږ ته 10 لکه راکوئ زمونږ د دین ازادي کوئ زمونږ د دین ازادي ورسره سلب کوئ زمونږ ژبې بندوئ قسم دی 10,000 نه 10 لاک به درته په دا مخ در وولو دین نه خرڅوو.
دلته جمعیت علماء اسلام موجود دي زموږ مشران موجود دي هغه موږ ته رهنمایي راکوي وخت په وخت باندې دا تاسو مرداري موږ ته اوس په دې وخت کې راکوئ انشاءالله دلته به موږ د ختم نبوت هم حفاظت کوو دلته به موږ د مدرسو هم حفاظت کوو دلته به پاکستان په آئین کې چې کوم اسلامي دفعات دي د دې هم حفاظت کوو پاکستان زموږ مشرانو آزاد کړی دی دا دیو نه دی دا د انګریز بچي دي دا به انشاءالله خپل وطن ته ځي دا زموږ مشرانو آزاد کړی دی او دا به دلته موږ یې د دې حفاظت کوو موږ د تاسو نه یو غلامان چې 1,000 روپۍ راکړي تاسو زموږ غلامان یې دا به درنه په عزت سره اخلو انشاءالله بهرحال عرض مې کوو اوس مدرسه جوړېږي بسه دې وخت کې سوچ کې دی فکر کې دی اوس به د تعمیر په څه کېږي د یو ځل خپل کور کې ناست دی د سوچ حالت کې کله کله سړي باندې د پریشاني راشي دا خوب یې واخلي چې ټالی ووهي همدې نیم خوبۍ کیفیت کې ناست دی حالت کې ام المؤمنین عایشة صدیقه رضی الله تعالی خوب کې ورته راځي 10 روپۍ ورته لاس کې ورکوي ورته بچي قاسمه پریشانه کېږه ما الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي انشاءالله د 10 روپۍ زما طرف نه چانده کې قبولي کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 2 روپۍ لاس کې ورکوي ورته وایي دا چانده کې قبولي کا پریشانه کېږه ما الله به تنظیم وکړي انشاءالله دی چې بیدار شو لاس کې اگر 12 روپۍ موجود دي دا 12 روپۍ بیبي خبر شوله کور او علما وایي دې کې اشاره و دی ته د دیني خدمتونه د حکومتونو نه واغستې شو دا به اوس د عوام کوي د مسلمانان به کوي او بل ګوره د دارالعلوم دیوبند بنیاد د ډېرو پاکو پیسو نه شروع شو ډېرو د پاکو شروع شوله دیو راغی دې وخت کې د مدرسې ته دیو شورا جوړه کړې په دې شورا کې ډېر لوی لوی علما او ډېر لوی لوی خلک چې تفصیل شروع کوم خبره په دې شي هغې ته نظم دیو ته دا کیسه وکړله زه په نیمه کې پرېږدم دې ځای کې ورته ویل دغه 12 روپۍ دي دا واقعه ده هغوی ورته ویل دا غیبي اشاره ده اوس به الله رب ذوالجلال انتظام کوي انشاءالله چې به هر څوک خبر نه شي 12 روپۍ کې او په دې شورا کې دومره لوی لوی خلکو یقین وکړه که د یو حالات شروع کړي ګنټو باندې نه کړي هلته کور خو بیبي خبر شوې وه خبره لاړه دیوبند علاقه کې دې وخت کې 30,000 آبادي وه د هندوانو مو مسلمانانو مو د خبره خوره شوله دی کې 2-3 دن کې هغه مسلمانانو زنانو د خپل غاړې کالي سره سره هارونه راواغستل دی دارالعلوم ته د شورا ته راولېږل د دارالعلوم دیوبند اولنی تعمیر اولنی بنیاد اولنی بلډینګ اولنی بنیادونه دا په هغه پیسو په هغه چندو باندې جوړ شوي دي بلکې ما کاته اوس هم لیکلي تاریخ کې تاسو وګورئ هلته مشهوره ده دا بلډینګ اوس هم شته کوم چې دا جوړ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د امسا مبارک راښکلي د هغې په باره کې اوس هم که تاسو نقشه کې وګورئ دارالعلوم کې چې کومه مسله طالب ته سخت دی استاذ ته سخت دی دې بلډینګ ته راشي په دې ځای کې هغه اثرات شته دی هغه مسله وایي ذهن ته الله تعالی راولي اوس هم شته دی هغه نقشه کې هم بقاعده لیکلي کې تاسو وګورئ زه کله سوچ کوم زه هم الله ډېر زیات غیرتي ذات دی ان الله لا یضیع اجر المحسنین الله د چا اجر نه ضایع کوي هسې تاسو هم سوچ وکړئ دې وخت دا واقع چې ما وویله ما مختصر تلله تقریبا سکم 200 کاله زمانه د دې تېره شوې ده دې وخت کې به زنانه وې هغوی به قیمتي لباسونه کالي قسمه قسمه هر څه به استعمال کړي خو هغه زنانه نشته تللي دي قبرونو به ته نه لګي لیکن دا زنانه چې قرباني ورکړله د غاړې هارونه یې راولېږل دیو هم تللي دي دلته نه نشته دی لیکن د بری صغیر کې چې څومره دیني مدارس دي د جهاد شعبې دي د دعوت تبلیغ شعبې دي تصوف خانقاهونه دا ټول د دارالعلوم دیوبند فیض دی د دې وجې نه زه نن علی وجه البصیرت ویم نن که په بری صغیر کې یو مجاهد جهاد کوي یو تبلیغي تبلیغ کوي یو صوفي تصوف کوي یو مدرس تدریس کوي دا ټولو سره دغه زنانه په اجرونو ثوابونو کې شریکې دي اجر ثواب ورته قبرونو ته وررسېږي او دا سلسله به قیامت د سبا پورې دغسې جاري وي انشاءالله مړه مونږ هسې غولېدلي یو یار کامیاب خلک دا دي زه وایم زما مال زما جیداد زما دولت والله که اسم پکې زما وي مرګ راشي دا یو صدر کفن واغوندو دې ځینه زو بس والله که دې نه سوا چا کتلې تاسو چا څه وړي دې نه علاوه هېڅ نه دي وړي محترمو دا مالونه زموږ نه دي
دا راوړئ د الله لاره کې ولګوئ قیمتي کوي نن ټایم دی بیا به ټایم نه وي خپل آخرت ښایسته کوي د آخرت اکاونټ ځان ته کلاو کوي بچي راولئ بچي دینداره جوړ کړئ دنیادار مه جوړوئ تاسو په دې مردان کې نه یې کتلي چې یو سپی تر اوسه پورې د لوږې نه مړ شوی کتلي هم دي وبه هم نه ګورئ وما من دابة فی الارض الا الله رزقها ما او تا ته الله وایي اولاد د جهنم د اور نه بچ کړئ یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا تاسو ګورئ زما بچی وي تکلیف وي ورباندې الله دې نه کړي قسم دی زه 15 منټه نشم برداشت کولی تاسو برداشت کولی شئ خپل الله مو وساته مړه چې دا نشي برداشت کولی دې بچي کې د رب ونه پېژاندو دینداره نه شو د قبر تکلیف به د څنګه برداشت کوي او دا بچی چې ګوري د قیامت په ورځ د جهنم په اور کې سوځي او ته ورته دغسې ګورې دا به ته څنګه برداشت کوې دا منظر خو رایاد کا دې وجې نه محترمو خپل بچي دینداره جوړ کړئ دنیا یې پرېږدوئ د دنیا واده الله کړې ده عمر بن عبدالعزیز نیمې دنیا نه زیات باندې حکمران وفات کېدو چې یو سړی ورته وایي د مدینې منورې مالداره سړی دی و امیر المؤمنین دنیا نه ځي بچو ته رزق پرې نه ښوده هغه ورته حلال ما سره څه ونه چې بچو ته پرېږدم او په حرامو مې خپلو د بچو آخرت نه شو تباه کولی ورته وایي وصیت وکړه امیر المؤمنین زه به خپل مال نه څه ستا بچو ته ورکړم ورته وایي نشته دی ضرورت ولې نشته دی ما د خپلو بچو تعلق د الله دربار سره جوړ کړی دی که زما بچي ما نه وروسته نیکانو دا تعلق یې بحال وساتو بیا زما الله ډېر غیرتي ذات ته زما بچي به نه ضایع کوي انشاءالله که زما بچو دا تعلق ضایع کو بې دینه شو بیا زما ته پروا نشته دی خپل کار دی کوي زما بچي نه دي مستقبل وښودل د عمر بن عبدالعزیز د یو بچي په دسترخوان روزانه لکونو میلمانه وزر کېده او دا چا چې ورته خبره کول د ده بچو د مدینې منورې په کوڅو کې سوال کوو خیرات یې وړاندو محترمو بچي دینداره کوي دینداره کوو به انشاءالله ما سره څوک واده کوي چې نن نه پس به کم از کم یو بچی دین ته ورکوم عالم به یې جوړو دواړه لاسونه دواړه واده ده انشاءالله او دې علماو ضروریات به مونږ او تاسو پوره کوو د زمونږ فرض دي خپل درېیمه حصه کې مال کې منافع کې الله د ځان سره شریک کړي ټیک ده که انشاءالله په زوره انشاءالله او د دې علماو په کلکه ملګرتیا وکړئ ګورئ ما درته وویله نن ټوله دنیا شروع ده د دې علماو د مقابلې دپاره خو دا علما ډېر په جرت او بهادرۍ سره د قربانۍ سره ولاړ دي نو چې مونږ او تاسو د دې ملګرتیا وکړو که د ختم نبوت تحفظ راځي که په ملک کې نور څه قسمه مسایل راځي دا علما چې ولاړ دي مردان کې دلته خطیب صاحب د هغوی ملګري انشاءالله العزیز مونږ ټول به ورسره شانه بشانه ولاړ یو مالي قرباني جاني قرباني وقتي قرباني دا به ورسره په نره باندې ورکوو انشاءالله مړه په زوره ټول ونه ویل وعده به وي انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا